مانسهره ضلع د خیبر پښتونخوا یو ښکلې او زړه راښکونکې غریزه او میداني علاقه ده. د دې ځای غرونه د نښترو، چلغوزو او چیړ په ګورو ونو مشتمل دي. د دې سیمې موسم د صوبې د نورو علاقو نه بهتر وي. عمده وجه دا چې د ملک د نورو برخو نه سیلانیان د مانسهرې مخه کوي او د دغه ځای د ښکلو شنو غرونو د چینو د یخو اوبو او جیلونو نه پوره خوندونه اخلي. په کال 2014-15 کې خیبر پښتونخوا کې دغلته په تجرباتي بنیادونو د زیتونو بوټي نالکول شروع کړی شو. د مانسهرې سیمه نه یوازې په غرونو مشتمل ده بلکې د دې سیمې څه علاقه میدانیم ده او د موسم په لحاظ یوه بهترینه علاقه ده. دلته خرمانی، ناشپاتی، امرود او مالټه هم کیږي. د سره سره دلته مختلفې سبزیان هم کرلی شي کومې چې نه یوازې د مقامي خلکو ضرورتونه پوره کوي بلکې د ملک نورو ښارونو ته هم لیږلی شي. سبزو سره سره اوس د زیتونو کرم دلته کولی شي. شینکیاره کې قایم ټي ریسرچ سنټر د شنو او تورو چایو پیداوار په وجه ډیر شهرت لري. اوس دلته چایو سره سره د زیتونو بوټي نال کړی شوي دي چې زړه پورې نتیجې مخې ته راغلي دي. تاسو څنګه وینئ دا زموږ الیو سیکشن دی او دې پروموشن لپاره موږ کار کوو. یو پی ایچ ډي پی پروجیکټ انډر او زیتون چې کم دی هغه هر قسم ته خاورې کې کیدی شي سوای هغې خاورې کې کم ځای کې اوبه نه ودرېږي او دا اوس پورې موږ تقریبا 700 ایکړ باندې په هغه کې لګولی دی او موږ سره آیل ایکسټریکشن پلانټ هم دی. هغې نه موږ تقریبا سالانه 500 لیټر آیل ایکسټریکټ کو او دې نه علاوه د پر ایکړ پروډکشن چې دی هغه 5000 kg دی. هغې نه تقریبا 20% تیل وځي او موږ سره تقریبا 15 ورایټۍ دي دلته کې او دې پروسس دا دی څوک که زیتون باغ لګون غواړي نو هغې او پیر موږ سره رجسټر کیږي امځکې فرد به ورکړي خپل شناختي کارت کاپي به ورکړي نو زموږ ټیم به تاسو ځکه وزټ کوي او ټول سایل انالیسس نه پس به تاسو ته ویرایټي ریکمنډ کوي. د تحقیقاتي مرکز ایبټ آباد، هریپور او مانسهره کې د 1.5 سل نه زیات د زیتونو باغونه لګولي دي. د یوې اندازې مطابق د زیتونو د باغونو نه د ایکړ په سر 8 لکه روپۍ ګټه کیدی شي. که چېرې په ساینسي بنیادونو د دې تجربه وکړی شي نو د 5 نه 8 کیلو پورې د زیتونو د تخم نه 1 لیټر تیل ترلاسه کیدی شي او 1 ایکړ نه 4000 کیلوګرامه میوه حاصلېدی شي. تر اوسه ملک کې د زیتونو د باغونو په وجه د تیلو په مد کې 25 ارب روپۍ منافع کیدی شي. د تحقیقاتي سنټر کې زمیندارو ته د زیتونو د باغونو نالکولو او د دې د خصمانۍ په هکله تربیت هم ورکولی شي او د زیتونو بوټو ورکولو سره سره دا د نالکولو او بیا د دې نه د تیلو ویستو پورې زمیندارو ته ټول سهولتونه ورکولی شي. हमारा ऑलिव प्रोजेक्ट زموږ د زیتون پروجیکټ کال 2014 او 15 نه پاکستان کې شروع شوی و او تر اوسه پورې تقریبا 30 زره ایکړ باندې موږ زیتون کرونده کړې ده. زیتون کرونده لپاره د پاکستان زیات تر علاقې مناسب دي چې کم کې خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب او سندھ کې د زیتون کرونده جاری ده. دین علاوه ګلګت بلتستان او آزاد کشمیر کې هم د زیتون کرونده په ښه توګه کیږي. د زیتون کروندې لپاره د بهرني ملکونو نه بوټي راوختلې شوي وو او اوس الحمدلله پاکستان کې خپل زیتون نرسرۍ کرونده کې کامیاب دي او کال کې زرګونه بوټي تیاروي. دلته زموږ NTHRI کمپوننټ چې کم پاکستان کې آیل سیډ ډپارټمنټ د لاندې کار کوي موږ دلته د زیتون نرسرۍ تیارولو نه واخلي تر تیل ویستو پورې کار کوو او سالانه تقریبا 15,000 نه 20,000 پورې بوټي تیارو. د دې نه علاوه چې کم بوټي موږ ته ګورنمنت اف پاکستان راکړي دي په دې علاقو کې
د هغې کرونده جاری ده. په هزاره ډیویژن کې اوسه پورې تقریبا 1000 ایکړ باندې د زیتون کرونده شوې ده. دین علاوه موږ سره د زیتون تیل ویستو دپاره مشینونه موجود دي. دی وخت تقریبا 50 لکه ټنه خوراکي تیل بهرني ملکونو نه پاکستان ته راځي. زموږ کوشش دی چې موږ دا زر مبادله بچ کو او پاکستان کې زیتون پیداوار زیات کو چې موږ خوراکي تیل متبادل زیتون تیل پاکستان کې پیدا کو. د زیتون پیداوار دو طریقو سره روان دی، یو بوټي نال کول او دویم پاکستان کې ځنګلي زیتون کلمي کول دي. د دې په کروڑونو ځنګلي بوټي په خیبر پختونخوا پټوار علاقو کې موجود دي. موږ ځنګلي زیتون کلمي کولو سره زیتون کې بدلولی شو. دې حوالې سره زموږ پاکستان آیل سیډ ډپارټمنټ په دې کار شروع کړی دی او موږ هر مارچ نه ستمبر پورې ځنګلي زیتون بوټي کلمي کوو او په زیتون کې بدلو. دا ځمکه موږ ته میلاو شوې وه، خو دا شاړه ځمکه وه بلکل. نو ما هغه ټایم نه به دا سوچ چې مطلب چې زه د زیتونو د بوټي په کوم طریقې نه پیدا کړم او زه دا وکړم. خو الحمدلله بیا دوی په ما باندې ټرسټ وکړلو او ما ته بوټي راکړلو، هغې ما وکرلو، هغه ما ډېر کیر وکړلو. نو بیا هغې نه پس هغه دوی ما ته نیکسټ ایئر بیا نور هم راکړو. خو دا تقریبا 2014 نه غالبا یا 13 نه دوی دا ما ته سټارټ کې بوټي راکړو او سولر سره مطلب دلته بجلی هم نه وه، نور هم څه نه و، خو ما بس سولر نه سټارټ واغستو. نو الحمدلله هغې سره مطلب دا دی چې هغه سټارټ مونږ اغستی و. اوس تاسو دا خپله وینئ. نو الحمدلله لکه دا یو کامیاب باغ دی، بلکې ماډل فارم دی. زه وایم د کې پي او د پاکستان پوره کې پي او پاکستان ماډل فارم په دې دی چې دې کې انټر کراپینګ شوی دی او مطلب دا دی چې ما ورکې دا چاینا لیمن کرلی دی، نو هغه په زیتونو باندې کې څه اثر نه پرې وباسي او زیتون چې کوم دي نو هغه په دې چاینا لیمن باندې کې څه اثر نه پرې وباسي. ټوټل 43 ایکړ دی، نو تقریبا دا 7-8 بوټي دي پکې زیتون او 7-8 په دې کې لیمن دی او ډېره شاړه ځمکه وه. ایون یې د باونډري وال هم نه و، دا چې څه ټایم ما ته هغوی راکولو نو ما ته ټوټل 1 میاشت ټایم راکړی و. دې کې نه اوبه وې نه پکې دا باونډري وال و. نو دا بس مونږ لکه داسې طریقې سره سټارټ کړو. ما ورته وایم بس تاسو انشاءالله مطلب دا چې په الله پاک باندې به توکل وکړو او تاسو ماته دا بوټي راکړئ. نو ما په هغې سره دې ته دا باونډري وال هم بس بیا دغه کړلو او بجلي خو دومره زر کېده نو بس بیا ما سولر وکړلو او په هغه طریقې سره ما لکه داسې سټارټ اخیستی و. او قرآن کې هم دا چې دي چې وتین و زیتون و تور سینه، نو لکه مطلب د غر ذکر هم ورسره شوی دی، د زیتون او د انځر ذکر هم شوی دی. نو څومره د عرب کنټریز دي هغوی په دې زیتون سره خامخا هغوی غالبا وایي چې د زیتون سره د انځر هم کري او غرۍ لکه کې دا دغه دی. خو دې کې دا ده چې زموږ د علاقې اوس دومره بارانونه هم نه کېږي او څه ګلوبل وارمنګ دی. نو دا د زمیندارانو دا سوچ چې وي چې دې ته ښه ټیک ټاک د نورو باغونو غوندې کې چې څنګه مالټې ته کینو ته اوبه ورکولي نو داسې به دې ته هم اوبه ورکوي، نو الله به دې فروټ کوي. نور دا ډېر هارډ بوټی دی، لکه که ته اوبه هم ور نه کړې نو دې مري نه، خو دې به تا ته بیا فروټ هغه کال باندې نه درکوي. نو دې ته لکه نیوټرنټ شو او فرټیګیشن شو او ټول نه ښه سیسټم دی ته بیا دا ډریپ سیسټم دی، ولې چې هغه په پراپر ټایم باندې کې دا اوبه دغه کېږي. او دا څومره چې بیرل ځمکې دي نو هغه خو شګلنې ځمکې دي، نو هغه که بالفرض یو بوټی تږي نو هغې او داسې غټ کوانټټي کې باغي نو هغې ته په 2 میاشتې کې هغه اوبه نشي راګرځولی، ولې چې هغه خو ټولې اوبه هغه ځمکه دغه کوي. نو زه وایم چې د زیتون دپاره یو زموږ د ملک حالاتو سره یو ډریپ ضروري دی او یو سولر ضروري دی او یو په پراپر طریقه باندې کې د دې کوم لایننګ دی هغه ضروري دی. دې کې 3 طریقې دي. یو کنونشنل طریقه ده چې هغه تاسو 20x20 نه بلکې 25x25 فوټ کې بوټی وکړئ، سکویر فوټ کې. او بل دې کې یو راځي میډیم ډینسټي او بل راځي های ډینسټي بلکې الټرا های ډینسټي. نو یورپ وغیره کې خو نن سبا د الټرا های ډینسټي ډېر زیات رواج دی او ما په دې باغ کې هم الټرا های ډینسټي ځینې بوټي کرلي دي. نو هغې دا اوس داسې ده چې دې کې به تاسو لایننګ چې ساتئ نو نارت ټو ساوث به ساتئ او په دې کې دا فایدې چې د یو بوټي سوری په بل بوټي بیا نه ورځي. لکه که تاسو په میډیم ډینسټي کې یا الټرا های ډینسټي کې وساتئ او د دې هایټ به 12 فوټ نه سوا نه ساتئ
او د کې دا حساب دی چې د کې لکه بیا هارویسټینګ هم اسانه چې تاسو بوټي ډېر هایټ کې نه نو دام پکې فایده ده او پر ایریا چې څومره زیتون ورکوي نه هغه تاسو مطلب دی چې ایلډ هم زر راشي لکه ارلی فیلډ پې راشي د 3 کاله پس تقریبا په د های ډینسټي کې فروټ ورکول شروع کی دا په دې ریسرچ سنټر کې په مختلفو میوو د تحقیق کولو کارم شروع کړی شوی دی. په دې تحقیقاتي مرکز کې په تجرباتي بنیادونو د کیوي، سیوانو او خرمانو باغونه لګولې شوي دي او د دې نه چې کومې میوې حاصلېږي نو دې نه جیم، جوس او اچار وغیره تیارولی شي او ورسره د دغه ځای مقامي زنانو ته د جیم او جوس د تیارولو تربیت هم ورکولی شي چې د دغه ځای زنانو ته په دورشل روزګار ترلاسه شي او د خپلو بچو ضرورتونه پوره کړی شي او معاشره کې د حیا عزت ژوند تیر کړی شي. دا ټریننګ مونږه بیسیکلی د کولو مقصد دا دی د دې ټریننګ چې مونږه د ښځو کې د اویرنس پیدا کو دوی خپل په خپو باندې اردیږي او خپل د یې سره د روزګار خپل چې د مواقع دوله یو فراهم شي څنګه د کور کې ناستې دوی خپل دا کار کولی شي. ضروري نه د دوله کور نه بهر وتلی یا د خوا اخ وتلی نو داسې ښځې هم دي کوم چې پردې کې دنه هم خپل دا کار کولی شي خپل په لاس دا روزګار او دا کول شي ول چې نن کله چې کم وخت نو هغې باندې ښځو لا خپل خپو باندې اردېدل ډېر ضروري دی نو هغه خپل اردېږي هغو څه کې یو هنر وي هغو څه کې دا د چا محتاج دی نه انډیپینډنټلی هغو خپل دا کار دی کوي نو هغې دپاره مونږ دا ټریننګ راکولو دا بیسک مقصد د ښځو لپاره دا دی. نو دې کې مونږ چې دی خپل دا ټریننګ مونږ ټیبل پروډکټس باندې راکو لګیا وو نننی چې کوم مقصد دی زمونږ هغې کې مونږ ټیبل پروډکټس کې مونږ څخه فروټ او ویجیټیبلز هم راځي چې مونږ څنګه خپل فروټس چې دی هغه پریزرو کولی شو هغې نه مونږ جیم څنګه جوړولی شو جیلیز وغیره څنګه جوړولی شو سکواشز څنګه جوړولی شو هغې نه او مونږ اچار وغیره څنګه جوړولی شو او دا کوم چې دی څنګه مونږ خپل ډرای فروټس څنګه مونږ هغې لا جوړولی شو څنګه مونږ داسې نن کله چې کوم مونږ سره کې پیک سیزن کې کوم فروټ راځي خوبانی ده د آلو بخاره ده زرچه ده او ناشپاتی ده او سیب دی نو دې له مونږ څنګه بلک فارم کې دا راځي نو دې له مونږ سټور کو مونږ سره کې دم داسې سټور شي چې مونږ یو کال پورې دی لا استعمالولی دي شو دی فروټ نه او دې نه یې مونږ پلچ جوړ شو مونږ سره نو دې نه یې مونږ جیم جوړ کو سکواش جوړ کو مربع جوړی کو چې څنګه تاسو څنګه داسې ګایډ کولو مقصد دا دی چې دې له مونږ څنګه استعمالولی شو دا پروډکټس مونږ جوړولی شو او مخکې مونږ سیل کولی شو. ضروري نه ده سیل کول دپاره تاسو له ډېر های پیمانې باندې تللي لږ شانتې خپل کاروبار تاسو شروع کولو دپاره یو کیلو یا 3 کیلو نوم سٹارټ اغستی شي او څه کورونو کې تاسو دا خپل د لا سیل کولی شئ ښځو سره کې لاړ شئ یا یو 4-5 کورونو کې لاړ شئ او داسې راکړئ چې موږ دا خپل جوړولی شو داسې پروډکټس دغه شانتې بیا ښځو کې دا مخکې ته راکېږي چې داسې موږ سیل کولی شو دی نو راوسه کې دا بیا منافع بخش دغه سٹارټ کېدی شي کاروبار دی دا ښځې چې څومره راغلي دي سر دا ټول هاوس وایفز دي نو دوی له موږ دې لپاره دا ټرین کوو چې دوی دلته راغلي دوی دلته ورکشاپ دو اټینډ کول دپاره نو دې کې چې کوم سر مونږ هغه آف سیزن کوم چې داسې فروټ دی مونږ دومره هغې له سټور کو یو کال پورې دی هغه سټور مونږ سره کې راشي ول چې پیک سیزن دی دا فروټ چې دی همدا 3-4 میاشتو پورې وي دې نه پس ته بیا هغه نه میلاویږي دا فروټ نو دې له مونږ سټور کو بیا دې نه مونږ خپل پروډکټس چې دی ویلیو ایډډ پروډکټس جوړولی شو. سب سے پہلے یہ فوکس کر رہا تھا صرف اور صرف ٹی کے اوپر لیکن گریجولی جیسے ڈیمانڈ بڑھتی گئی تو 2013 میں اس کو اپ گریڈ کر کے نیشنل ٹی اینڈ ہائی ویلیو کراپ ریسرچ انسٹیٹیوٹ شنکیری کے نام سے اس کا نام تبدیل کر دیا گیا. 2013 سے آنورڈ جو ہے تو یہ ہائی ویلیو کراپس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں جس میں ہمارے پاس مختلف قسم کے فروٹس ہیں جیسے کہ آپ میری بیک سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کیوی فروٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اولیو فروٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سارے پوم اور اسٹون فروٹ ہیں. اب چونکہ آپ کیوی کے باغ میں کھڑے ہیں میں آپ کو کیوی کے حوالے سے بتاؤں گا. یہ جو ہمارا کیوی کا پلانٹ ہے ہم نے کب اس کو انٹروڈیوس کیا چونکہ کیوی ایک بہت ہی نایاب قسم کی فصل ہے اور پاکستان میں پہلی مرتبہ اس کو ہم نے انٹروڈیوس کروایا. 2014 میں ہم نے کچھ پلانٹ باہر سے منگوائے تھے جیسے ہم نے مختلف لوکیشنز پہ ٹرائل کیے جس کے اس میں سے کچھ لوکیشنز پہ اس کی رزلٹ اچھے آئے لیکن کچھ پہ یہ جو ہے تو فیل ہو گیا. لیکن جو ہمارا ایریا ہے ہزارہ کا ایریا ہے اس کے اندر اس کی پرفارمنس بہت ہی اچھی تھی.
जब हमने 2014 में इसको इंपोर्ट करके इसकी एडाप्टेबिलिटी ट्रायल्स किए, उसके बाद ये हमारे पास बहुत अच्छा फ्लरिश कर रहा था। फिर हम इसकी फ्रूटिंग तक हमने इसको देखा क्या है कि ये फ्रूटिंग कैपेसिटी इसकी कैसी है कैसी नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से जब ये फ्रूटिंग का स्टेज पे पहुंचा तो इसकी अच्छी से फ्रूट भी हमारे पास आया। फी प्लांट अगर एवरेज बेसिस पे हम देखें तो 40 to 45 kg हमने इसका फ्रूट पिक किया। जब हमने इसके अडेप्टेबिलिटी ट्रायल चेक कर दिए कि ये KPK रीजन्स में जो है तो बेस्ट फ्लरिश करते हैं, जहाँ पे आपका टेम्परेचर 22 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। एक वैरायटी यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी ट्रायल्स किए तो उसकी अच्छी प्रोडक्शन हमारे पास आ रही थी। उसके बाद हमने जो है तो 8 डिफरेंट वेराइटीज़ बाहर से इम्पोर्ट करवाई और उसके हमने मुख्तलिफ मल्टी लोकेशनल ट्रायल्स किए, जिसमें से कुछ ने किसी जगह पे अच्छा फ्लरिश किया, किसी की प्रोडक्शन वहाँ पे कम आई, किसी की फ्लावरिंग कम आई, लेकिन वेरिएशन करते हैं चूँकि वैरायटी टू वैरायटी हर एक चीज़ के अंदर वेरी आता है। किसी का फ्रूट साइज़ जो है तो उसका शेप कुछ और था, किसी का लीफ कलर और था। इस तरह मुख्तलिफ वेराइटीज़ की हर एक की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, लेकिन उनमें से भी हमने बेस्ट वेराइटीज़ जो थी वो हमने अडाप्ट की और फार्मर्स को भी हमने प्रोवाइड की। जैसा ये आप देख रहे हैं, ये हमारा कीवी का आर्चर्ड है। इसमें हम जिस वक्त प्लांट को लगाते हैं तो हम उसकी जो स्पेसिंग रो टू रो और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग रखते हैं 20 फीट रखते हैं, और इसके अंदर हम जो ये प्लांट होते हैं इसको हम कटिंग के ज़रिए भी प्रोपगेट करते हैं और सीड के ज़रिए भी करते हैं। लेकिन चूंकि जो सीड से लिए गए पौधे होते हैं वो हमें वो उस तरह का फ्रूट नहीं देते हैं जिस तरह उनके पेरेंट्स हमें दे रहे होते हैं, इसलिए फिर हम उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करते हैं ताकि हमें एज आइडेंटिकल पेरेंट मिल जाए, एज आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग मिल जाए जो कि एज टू आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स प्रोडक्शन दे रहे हो। इसके साथ साथ ये हमारा है काफ़ी सेंसिटिव प्लांट है, ये वाटर लॉक कंडीशन में भी नहीं टॉलरेट कर सकता और जो है तो बिल्कुल ड्राउट कंडीशन में भी नहीं कर सकता, इसलिए इसको ज़रा सेंसिटिवली जो है तो हैंडल करना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर आपको मैं इसके टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के बारे में बताता चलूँ, जहाँ से 22 से 30 डिग्री तक का टेम्परेचर होता है वहाँ पे ये बेस्ट फ्लरिश करता है। 35 डिग्री तक जो है तो टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन 35 से अबव जो है तो प्लांट जो है तो अपनी प्रोडक्शन नहीं देता है। ये आप जितने भी प्लांट्स देख रहे हैं एवरेज बेसिस पे हम इन सब में से जो है तो 40 to 45 kg फ्रूट पर ईयर हम इनमें से हार्वेस्ट करते हैं। अगर आप मार्केट वाइज देख लें तो अभी इसकी वेरिएशंस इतनी चल रही हैं कि मार्केट में 400 to 800 आपको पर केजी जो है तो इसका फ्रूट मिलेगा। चूँकि एक न्यू इनोवेटिव क्रॉप है, पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई है, इसके पहले यहाँ पे कीवी को कोई नहीं जानता था। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शलाइज़ करें, लोगों के अंदर जो है तो इसको डिस्पर्स करें। हम फार्मर्स को फ्री ऑफ कास्ट पौधे भी देते हैं और इसके साथ साथ प्रोजेक्ट के अंदर जो है तो हम गवर्नमेंट के अप्रूव रेट्स पे भी प्लांट उनको प्रोवाइड करते हैं कीवी के। د ملک د معاشي ترقۍ دارومدار په زراعت دی. کچرې زراعت په مضبوطو بنیادونو ودرول شي نو د خلکو په معاشي ژوند کې به تبدیلی راشي. خو دې دپاره ضروري ده چې د دغه سیمې زمیندارونه د عامو بوټو په ځای تیلجنو بوټو نالکولو ته اولیت ورکړي. دې سره به نه یوازې ملک د تیلو په مد کې په کور پوره شي بلکې د درنې خارجه سکې بچت به مو شي. بل اړخ ته که چېرې زمیندار رونه دا باغونه په ساینسي او جدید طریقو کامیاب کړي نو د مقامي ضرورتونو پوره کېدو سره سره به دا برآمد کولی شي او قیمتي خارجه سکه به ګټلی شي. دغه شان به زمیندارونه د ملک اقتصادي ترقۍ کې اهم کردار ادا کړی شي او د ملک د سوکالۍ او خوشحالۍ سبب به وګرځي.